یو زنانه ته لاس لګول د جناتو په دوران کې یا اسی دوران کې چې کوم نه هغې له دم کول نه دم د لرې نه دو نمبرې نه کوي بالکل صفا جگہ جی وروره دا کاري صاحب چې دلته کوم تعویذونه کوي خلکو له یا تعویذونه ختمي که کوي ختمي او دې څنګه دی د کار صحیح تاسو بالکل صحیح کار کوي موږ د متاثر یو تاسو له پکې څه کمیشن خو نه درکوي نه صحیح کاری صاحب بالکل صحیح ہے هغه چېرته خپل کار کړی ها بالکل صحیح ښېګړه دې پې شوې ده ها دا مولانا صاحب څه کوم دی ښه ښایسته علاج کوي او زبردست او انشاءالله تاسو ټوله مسالې به حل شي مونږ د سکندري اوسېدونکي دي ځای وي یاره جي د مختلفو علاقو نه دلته خلک راځي سوات نه پېښور نه د مردان نه چې د کومو کسانو ته پته را او کومو کسانو پې ښېګړه کېږي تر لرې لرې پورې خلک دلته کې راځي او ډېر راځي تاسو له راځئ چې تاسو خپل کور کې څه مریض بیمار او جی مونږ ولې راځو ښېګړه پې کېږي او جی زیات تر کوم مریضان دلته راځي جی بس تعویذونه ماویذونه چې وشي یا پې جادو مادو جادو مادو پې پیریاني هغه راځي ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتونکو یو ځلې بیا ستاسو خوږ دوست تاسو خوږ ملګری ملک سلطان تاسو سره د آزاد ون نیوز په شبانې حاضر دی قدرمنو عزتمندو په دې وخت کې مونږ د ثوابۍ ګواټي سکندري کې موجود یو چې دلته کې کاري صاحب دی چې هغه له دا خلک راځي او هغه دم کوي او زیاتره هغه خلکو راځي چې کم چا باندې پیریاني یا په چا باندې چې کم دی نو جادوي یا کوډې منتري قدرمنو عزتمندو کاري صاحب خو لا اوسه پورې موږ سره میلاو شوی نه دی او کاري صاحب سره میلاویږو مزید به بیا هغه نه تپوسونه کوو خو موږ وایو چې هغې خلکو ته کم از کم چې دا کم خلک زی او په دې جعلي پیرانو او په جعلي باباګانو باندې ګرځي او دا پیسې هم په دنیا او خرچي کوي او د هغې نه علاوه هغه مسلې بیا هم حل نشي او هغوی هم د بیپار دپاره او د پیسو د ګټلو دپاره بس یو ذریعه جوړه کړې ده ځکه چې دا چند مسلې داسې دي چې دا تقریبا په هر کور کې دي خو نن سبا چې کم دی که یو سړی و چې یاره پلانکي بابا ښه کار وکړو نو د ټول نه مخکې به که نور څوک له ځي او که نه ځي خو 200-300 زنانه به وله خامخا رسېدلي راغلي خو مونږ په بل خیالاتو خو چې دلته مونږ کوم حالات ولیدو نو ما ته هم دا ظاهره شوه چې دا کاري صاحب تقریبا زما په نسبت باندې د چې کم دم درود دی د هغه دی دا د قرآن آیتونه دي د قرآن دمونه دي نو زه هم چې امید لرم چې په دې به د ډېرو خلکو ښېګړه وشي قدرمنو عزتمندو پروګرام راغونډوم او زو هغې کاري صاحب له او بیا د دې ځای هغې عوام سره خبرې ترې کوو چې آیا د دې ځای اوسېدونکي یا هغه مریضان چې د کم ځای نه هغه راځي د هغې ټولو سره به خبرې ترې کوو تاسو ته به د آزاد ون نیوز په شیشه وښیو چېرته به نه ځئ زموږ سره اوسئ خو راځو د یو شارټ کټ بریک نه پس مرحبا آئس کیفے جھنڈے بازار ملکن روڈ مردان راکړې مور راته زانګو کې د غیرت سبق دی راکړې مور راته زانګو کې د غیرت سبق دی په دین بننګ کوم والله چې غیرتي به مرم قدرمنو عزتمندو زما سره ناس کاري صاحب ضیا احمد مدني صاحب ناست دی چې الله تعالی دې داسې خلک زمونږ په کې پکې روغ او ښاد ساتي کاري صاحب چونکې د عمر نه هم ینګ دی خو بیا هم د چې کوم دی په دې خپل علاقه باندې یو داسې نوم جوړ کړی دی چې کتونکو تاسو په دې کیمره باندې ولیدل د هغې خلکو هغه کمنټس تاسو ولیدل چې کاري صاحب له ډېر لرو ځایونو خلک راځي او دا زه هم چې د ثوابۍ د علاقې او د ګواټي او د سکندري د خلکو خوش قسمتي ده چې په داسې علاقه باندې الله تعالی یو داسې انسان پیدا کوي چې د هغه د لاسه ډېر خلکو ته ډېرو مریضانو ته شفا میلاویږي شفا ورکوونکو والا منم چې الله دی خو چې کله د الله په بندګانو کې هم ښه بندګان د چا په قسمت او په نصیب واوړي نو هغه د ډېرو کړاوونو نه او د ډېرو تکلیفونو نه او د ډېرو مصیبتونو نه بچ شي کتونکو ما تاسو ته داسې خلک هم د آزاد په دې شیشه باندې ښوولی دی کوم چې همیشه د مریض سره او د مجبوره سړي سره داسې حرکتونه وکړي د چند پیسو دپاره د چند روپو دپاره چې هغوی په خپل مرض یو طرف ته خو دا ټینشن وله بل ورکړي
قدرمن عزتمندو هم په دغه معاشره کې نن چې مونږ کوم کاری صاحب لراغلی ضیا احمد داغه نوم دی او د دې ځای خلکو په خپل تاسو ته په کمنټس کې وي بل دله د کم زینا مریضان نازي د دیری د سواد تبا جوړ هغه به تاسو ته په خپل وي قدرمن عزتمندو زموږ سرکاري صاحب ناشته دا پروګرام را غونډوم مزید د سره خبرې کوو زموږ سره اوسئ آزاد ون نیوز سره اوسئ تکلیف نور جنات نه ورکن تاسو له بس در کوم خدوره کړي کار د ماته سفر د جادو په ذریعہ مکه وکنه ما تاسو ته ګورو وې ها السلام علیکم کاری صاحب وعلیکم السلام جی تاسو ر میډیا تاسو ر ټیم دراتلو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ دلته کې وخت راکو جی تاسو را پروګرامونه هم مونږ دلته کې ګورو ماشاءالله تاسو ډیر ښه خدمت کوي د خلکو ډیر ښه کوششونه شروع کړی دي ډیر خپل پروګرامونه راځي تاسو نو ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ دلته کې نن وخت راکو نو هغه خو جی تاسو دلته کې رااله تاسو هغه کسان هم دلته کې وکتل مونږ چې چاله کار کوو هغه تاسو وکتل او تاسو دلته کې به تاسو هم کړی نو خلکو تاسو ته کمی خبر وکړي تاسو په خپل باندې ووري دي مونږ چې باقي کم علاج کوو د شریعت په دایره کې دن کو د شریعت د دایره نه چې بهر د چا کم قسم کار د ناغي ټول د درخواست کوم چې غیر دلته کې نه راځي د شریعت د دایره نه چې بهر دي نو مونږ چې کم کار کو د شریعت په دایره کې دن نه د جادو د جناتو د علاج د پاره د دې د توړ د پاره تعویذونو په چا باندې شوی وي اوس جیز تاسو یو خبرو کوم یو انسان د ډاکټر ته لاړ شي هغه چې کم نه الته ټیسټ او انټراساوند ای سی جی دا ټول ټیسټونه الته کې ډاکټر باندې کوي هغه ټول سفار علل نو هغه دی الړي په ځان باندې پوښي چې یاره ما باندې د بد عمل مسله ده یعنی اولې چې په ډاکټر باندې یو انسان نه خکېږي بیخي نه خکېږي د سره هغه گزاره نه کیږي نه هغه دی پوښي چې یاره ما باندې د جناتو یا سه د جادو یا سه د سحر د دې بد عمل مسله په ما باندې شته ده نه هغه دی ځان له د عامل د طرفه کوشش وکړي کاری صاحب ما داسې اوریدلی دي او چې تاسو له داسې مریضان نشي چې هغه درې ورځې تاسو په ډیره کې تاسو په کټ بالغ باندې پراتی دا غوي د روټۍ د خورس خوراک حساب کتاب دا تاسو ورکوي نو کاری صاحب دا به تاسو باندې ډیر زیات لوټ کیږي نه نو نه هیڅ خبره نشته ځکه چې دلته کې خود سواد ناراضي د کوټه بلوچستان ناراضي زموږ کې دي چې دا هغه مرګري هغه مریدان پروګرام ګوري مو ته مونږ دا چې دا کم موستاس ته چې د کوټه بلوچستان کراچي دغه کسان چې راضي غي بد کې دي چې دا پروګرام ګوري به هم ویني اوسو نو هیڅ خبره نشته بالکل دا خود الله د رضا کار دی به داسې خلکو له بالکل الله ورکی دلته کې خلکو ډیر دغه کوم دلته کې ما سره دوش پیم کې دریم کې د لری زینو راشي نغي خو بیا واپس خپل ځای ته تلی نشي کنه نو بالکل څه چې ولګي الله کې دلته الله پوره کوي کاری صاحب دا یو راته وایا چې زیات تر تاسو لکه مریضان نازي دا زیات تر په کوم مسلو کې خختي هغه چې داسې چې د چا کاروباري بندش هم شته د ډیرو زنانو په کې داسې د اولاد بندشونه هم شته چې هغه اسی نه دي هغه چې یا د جادو په ذریعہ باندې شوي دي یا د جناتو د بندش په ذریعہ باندې شوي دي نه دغه قسم مریضان د جناتو مریضان تاسو به زموږ د هر څه کتل وي تاسو وکتل دا کوم مریضان دلته کې راغلي جنات والے پکې وو سو ناسو والے پکې هر څه والے پکې ولکه نه چې دک ډیر راځي پکې کاری صاحب اوس لږ سات مخکې چې کوم مریضان تاسو وکتل او تاسو چې دوی لکم علاج کو زیات تر د دوی مسائل سو د دوی مسلې سوي د دې مسلې داسې وي چې دوی لکه دا جناتو د چا سلور جنات د چا 15 جنات هغه په خپل دا خبرو کو چې موږ ډیر زین ته ګرځیدلی یو زموږ د علاج به هیڅ ځای کې نه ده شوی نو شکر الحمدلله دلته کې موږ سن شو کول سچ کې یو الله کې خو یو انسان صرف د دې شزونو ذریعہ ناغي دلته کرال جی لکه د جادو په ذریعہ باندې د سپ په ذریعہ دا جناتو شکر دی الله پاک لر کول تاسو په خپل باندې لکولې کاری صاحب مونږ اوریدلی چې تاسو یو الله تعالی خسته حواز هم درکړي او تاسو یو ډېر ښکلی نعت خوانم یې نو دا پروګرام خو وړوکی دی دا پروګرام ډېر غټیږي مکمل نعت خو بچري بیا ستاسو مونږ د ناظرین ته وورو خو اسې یو کړه مونږ ته او د ناظرین ته لږ واوروئ بسم الله الرحمن الرحیم محمد مصطفی آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی اجي کتونکو کم چې زموږ پښتانه دي هغوی ته خو موږ ارسه وخول خو په پښتو کې هغوی موږ ول ډېر ملګري زموږ داسې دي چې هغه موږ ته په کمنټسو کې داسې کمنټس رالیږي چې یاره ملک صاحب تاسو خو په پښتو کې لګیئ او موږ په پښتو نه پوهېږو دا کم ملګري چې په پښتو نه پوهېږي نو د هغوی دپاره زه لږ شانتې یو اردو کې هغوی ته میسیج کوم جتنے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہم اس ٹائم ثوابی کے علاقے گواٹے سکندرے نام سے یہ پہچانا جاتا ہے یہاں پہ یہ قاری صاحب ہے زیاد احمد مدنی قاری صاحب ہے یہ ہمیشہ جن لوگوں کے اوپر جنات ہوتے ہیں یا کالا جادو ہوتے ہیں یا ان کے گھر میں نہ اتفاقی ہوتے ہیں یا اس کو اس طرح کا کوئی پرابلم ہوتے ہیں تو قاری صاحب جو ہے یہ اللہ کے کلام کے وجہ سے اور شریعت کے مطابق ان کے ساتھ جو مریض تھے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیے اور یہاں کے جو عوام ہیں انہوں نے بھی یہ کہا
کہ بالکل قاری صاحب سے ہمیں جو ہے نا کسی قسم کی شکایت نہیں ہے. جب بھی ہمارے پڑوس میں آگے پیچھے کوئی مریض یا بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ان کے پاس لے آتے ہیں. اس کے علاوہ کوٹ، مردان، سوات اور KPK کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو یہاں پہ سٹے کر جاتے ہیں، جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتے قاری صاحب ان کا علاج کرتے ہیں. تو تمام ان دوستوں سے میرا یہ درخواست ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو تو یہ قاری صاحب کا نمبر اسکرین کے اوپر ہے اور اوپر ہم نے کیپشن میں بھی دیا ہوا ہے، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. قاری صاحب دیکھیے ډیر خلک داسې دی چې دا لکه مطلب دا دی ځای په ځای دوی اشتهارات لګولي، ځای په ځای دوی بینرې لګولي چې بھائی د چا اولاد نه کېږي، د چا دا نه کېږي، د چا پلانکۍ مسله نه کېږي، د چا بانډ نه راخېږي، د چا څه نه راخېږي، زموږ سره رابطه وکړئ، بنګالي پیر او پلانکۍ او که نه او که ونه شو کار نو موږ به 2 لک روپۍ انعام درکړو، موږ به داسې وکړو، موږ به هغسې وکړو. قاری صاحب دغه خلکو په باره کې تاسو څه وایي؟ د دې باره کې خو جی دا جواب دی چې دا خو یو غټ کاروبار دی. د انسان چې کوم دی نه هغه شکل صورت دم درود ته برابر نه دی، یو خو د هغه سنت برابر نه دی، یو د هغه بېلمازي ډېره ده. نو زه خو یم چې یاره نن سبا د هر انسان خود تجربه ډېره زیاته ده. انسان چې یو انسان ته وګوري ورته پته لګي چې دا کمې قبیلې والا سړی دی، یاره دا چې کوم دی نه پرهیزګاره دی، دی د دم درود یا د دې شیزونو دا لایق دی او که نه دی. زما دې میندو خویندو ته دا درخواست دی چې کم سې کم خلکو ته ګورې نو بیا ول وروستو دم لځئ. دویم نمبر خبره دا ده چې مونږ په خپله باندې ډېر داسې خلک ولیدل چې پرده پکې نشته د زنانو. زما به دا ډېر پروګرام زه امید دی ټول به ګوري، څوک به ما باندې ثبوت خو وکړي که نه چې یاره لکه مثال مونږ یو انسان ته داسې کتلي یا مونږ شکر الحمدلله زمونږ دا کم کسان ویډیوګانې ګوري نو انشاءالله ټولو ته د خپل سیس پته ده چې یاره دې څنګه کار کوي سړي ته. نو زه دویمه خبره دا کوم چې دا کم پیران یو زنانه باندې جنات حاضر کړي، هغه دا خبره کوي چې یاره تاسو ته بهر شئ او دا ماته پرېږدئ، نو دا خو بالکل جعلي دی. جی لاس لګول پکې نشته، کتل نشته، دا شیزونه دغه شیزونه بالکل دغه تاسو وینئ چې دغه جعلي کار دی. بالکل. د دې قاری صاحب تاسو کورس کړی، علم هم کړی یا سم کړی؟ جی آو جما شکر الحمدلله حفظ میں کراچی جامع بنوری کې کړی د سیټ تاڼې والا مفتی نیم سے مدرسه کې، او د دې لپاره ما بیا کورس چې کوم نه یو استاد مې د لویلا اور دی، یو د 400 دی، یو کراچی والا دی، او دغه درې استادان میر شو کې د دین مې بیت کړی دی، او د دین ما شکر الحمدلله قرآن کې دنه چې کوم نه خپل چلې غستې ریغه مې کړی دی، بیا غي کې موږ سره شکر الحمدلله دې کې موکلات او جنات پدې کې موږ سره شکر د کار کوي. هغه ټولو کسانو کتلی چې په کومه طریقه باندې کار سب کار کوي. دغه خبر دا کوم چې جادو ختمول دا ځان له دشمنی کتل دی. یو خو هغه عامل سره ست دشمنی شروع شوله، یو دغه جناتو سره ست دشمنی جوړه شوله. نو د یو انسان د پارزان خرابول دا تاسو په خپل په سوچو کې جینو. مطلب مې دا خبره دا ده چې قاری صاحب تاسو ته ما تاسو حالات ولیدو چې تاسو چانه د پیسو مطالبه نه کوئ، لیکن دی عوام لم پکار دي چې د دوی خېګړه کیږي چې دوی تاسو سره سنا سه هیلپ کوي. بل د دین علاوه په دې ملک چې کوم خلک ته وسلرونکي واکلرونکي چارواکي لکه حکومتي خلک چې کوم دي هغوی لم پکار دي چې تاسو له سپورت درکې چې تاسو د هغوی د سپورت په بدولت تاسو د عوام خدمت وکړي. جی جی نو داسې څوک راغلي دي چې تاسو له سپورت درکړي چې یاره بای قاری صاحب تاسو دا کار کوئ او که تاسو سم مسله راځي موږ تابعدار یو، دا اوس تاسو دا اجره ده دیره ده، دا یو تنګه دیره ده، ستا د خپل وس مطابق دا ته لغټ ځای پکار دی. دلته کې چې کم دی کم مریضان نزي هغه تاسو دلته کینی هغه چې کم خوراک کا کوي دا غي د پاره داسې سامي یا داسې خلک پکار دی الله ولا چې هغه تاسو امداد کوي چې هغه دلته لنګر تیاریږي، هغه ته خوراک تیاریږي. نو په دې باره کې تاسو سره چا سره رابطه یا صدقه کړی؟ نه نه جی داسې باره کې اسم داسې صدقه نه ده شوې. زه تاسو یو خبرو کوم جنات جادو تعویذونه دا څوک مني نه، خدا جی هغه خلک نه مني چې نه راغلي په او چې په چا باندې راشي نه اخر کې د دې پیرانو پهل نه غیبت کې بیا چې پیراشي نه اخر کې دې پیرانو تکینې نه داسې جی چای چم داسې صدقه نه کړي تر اوسه پورې. اخیری میسج څور کوي د KPK پښتنو لا بلکې هغه مسلمان لا چې کم مسلمان د داسې قسم مسلو په دلدل کې پساو دي جی هغوی ته خپل جبه کې څه میسج ورکوي؟ نو بس زه خو به ورته دا میسج وکړم تاسو په خپله به نن دویمه درېیمه ورځ ده چې تاسو زما باره کې ښه کوشش وکړلو، ځای په ځای به تاسو تپوسونه کړي، نو تاسو له چا زموږ باره کې چې څه غلط کمنټس درکو نه قاری صاحب مونږ خو چې ځکه چا غلط کمنټس نه کوو نو ځکه مونږ تا ته کېناستو او ځکه مونږ ستا د اواز د ټولو خلکو ته رسوو چې یاره هغه خلک هم راشي او یا کتونکو دا خبره د قاری صاحب حقیقت ته چې مونږ د مونږ کوشش سبل سو خو لیکن مونږ په قاری صاحب کې هغه شان سو نه لیدل او مونږ ته قاری صاحب چې کم دی نو یو صفا انسان معلوم شو. نو مونږ دا سوچو کو چې یاره دا صفا انسان مونږ هغه خلکو ته مخیو کېدای شي چې د دې په دولت د یو مسلمان خېګړه وشي نو دام زموږ دپاره د یو دوا او د یو نیکۍ ذریعه ده.
کتونکو کاری صاحب ډېر خوږې خبرې وکړې او دا پروګرام ډېر اوږدېږي مزید به مونږ کاری صاحب راغواړو خپل سټوډیو ته اول ته به مزید چې کوم دی کاری صاحب سره نورم ګفتګو ساتو نو چې څومره زمونږ ملګري دي چاته مسلې دي چاته مسایل دي نو دا خدای تعالی خاطر وکړئ چې لاول انکوایري کوئ لاول ځان پوهه کوئ بیا د هغې نه پس ځئ او خپل وخت او خپل ټیم او خپله پیسه خرابوئ قدرمنو عزتمندو منم چې د کاری صاحب او زما په دې خبرو کې به تاسو څه ناڅه پوه شوي او که بیا هم تاسو نه پوه شوي نو دا بره کنټیکټ نمبر دی په دې باندې تاسو خپله رابطه وکړئ مزید به کاری صاحب تاسو نورم پوهېږي کاری صاحب دې ناظرین ته صرف دا ووایي تاسو ټیم ټیبل چوټي کلی تاسو کم ټیمه پورې ناستې او د دې په باره کې لږ د ناظرین پوهېږئ بس د دغې خبرې ترتیب دا دی چې لکه زمونږ صرف د جمعې په ورځ باندې چھوټي وي نور په هفته کې چې هر ورځ نو زه ناست یم دلته کې خپل کار کوم سحر نه تر ماښام پورې زه خپل کار کوم راتلی شي ډېره مننه کتونکو ښه ویډیو ښه پیغام بل مسلمان ته رسول زمونږ د هر مسلمان فرض دی زه ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ کوم چې که دا پروګرام تاسو ته حقیقت ښکاري نو دا مخکې شیر کړئ چې د دې نه یو بل مسلمان ته فایده وشي کاری صاحب به مزید مونږ سټوډیو ته راغواړو او کاری صاحب سره به لایو پروګرام چلو او لایو کال به چلو چې د چا څه مسلې هغه به د کاری صاحب په سټوډیو کې به مونږ د هغې به تاسو سوال کوئ او کاری صاحب تاسو له جواب درکړي د هغې به درته طریقې ښي د هغې دپاره مونږ کوشش کوو چې کاری صاحب مونږ خپل سټوډیو ته راولو چې کله هم راشي مونږ به دوی سره لایو پروګرام کوو چې دوی ستاسو مسلې لایو واوري او لایو تاسو ته د هغې طریقه وښیي تر بل پروګرام پورې ملک سلطان له ورکوي اجازت د الله په امان